بسم الله الرحمن الرحيم. باب عشرة النساء وما لكل واحد من الحقوق. عشرة النساء مطلب دا دی چې د ښځو سره ژوند تیرول، معاشرت کول، د هغوی سره ژوند تیرول. نو یو سړی به د خپلو ښځو سره په کور کې ژوند څنګه تیروي. وما لكل واحدة من الحقوق، او د هر یو د ښځې خاوند په یو بل باندې حقوق چې کله دی د یو بل حقونه وپیژني او په زړه کې دا پیدا شي چې یاره دا حق پوره کول په ما باندې لازم دي، نو ژوند به په ښې طریقې سره باندې تیریږي، په ښې طریقې سره. او چې کله ښځه خاوند د یو بل حقوق نه پیژني او د شریعت نه ناخبرې، د اسلام نه ناخبرې، د یو بل حقوق پیژني نه، نو لازمه خبره ده چې یو سړی پیژني نه، نو خامخا به ترې حق ضایع کیږي. نو د یو بل حقوق ضایع کوي، نو د هغې ژوند چې دی بې بربادیږي. عن ابي هريره رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم استوصوا بالنساء خیرا، تاسو زما وصیت واخلئ د ښځو په باره کې د خیر. ان زه تاسو ته وصیت کوم خو تاسو یې زما نه قبول کوئ. اوصیکم لهن بخیر، زه تاسو ته د ښځو په باره کې د خیر وصیت کوم، تاسو یې قبول کوئ. فإنهن خلقن من ضلع، دا ښځې چې دي دا پیدا شوي دي د پختۍ نه. د انسان په دې وجود کې د ټولو نه کوږ اډوکی چې دی نو دا د پختۍ اډوکی دی، او دا ښځې چې دي نو دا د پختۍ نه پیدا شوي دي. معنا دا چې دا کږي دي. اصل کې د آدم علیه السلام نه چې کوم ښځه پیدا شوې وه، حوا علیه السلام، نو هغه د آدم علیه السلام د پختۍ نه پیدا شوې وه. اوس هره ښځه د پختۍ نه پیدا ده که نه؟ نو دې کې بعضې روایت داسې دي چې هره ښځه د خپل خاوند د پختۍ نه پیدا وي، خو ظاهره دا ده چې هره ښځه د پختۍ نه پیدا نه وي، خو چونکې اصل یې د پختۍ نه دی، نو ځکه ورته داسې ویلی کېږي چې دا د پختۍ نه پیدا دي. وان اعوج شیء فی الضلع اعلاه، او ډیره کږه په پښتو کې هغه برنۍ پختۍ ده. فان ذهبت تقیمه، بیا که ته چېرته شروع شي چې یاره دا د پختۍ دا اډوکی زه نیغومه، نو کسرته ته به دې لره مات کې، نو چې د پختۍ اډوکی نه نیغېږي او که ته د نیغولو کوشش کې، نو دا ماتیږي. نو مطلب دا دی چې ښځه هم دغه شانته کږه ده، که ته وې چې یاره زه به خامخا سیده کومه، نو د سیده کولو کوشش یې کې، نو دا به در نه ماتیږي. وان ترکته، او که پرېږدي دې اډوکې لره لم یزل اعوجه، همیشه دا کوږ وي، نو فاستوصوا بالنساء خیرا. اوس د دې ماتېدل څنګه دي؟ د بل حدیث کې تشریح ده. وعنه رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان المرأة خلقت من ضلع، دا ښځې چې دي دا د پختۍ نه پیدا دي. لن تستقیم لک علی طریقة، دا چرتم تا سره په یو لاره باندې سیده کیږي نه، ځکه چې کږه ده. نو چې کږه ده، نو چې ته په یو طرف روانې، دا به درنه په بل طرف باندې ځي. ته کار یو شانته کول غواړې، ستا به رای یو طرف ته، دا به درته بله مشوره درکوي. نو همیشه دپاره چرته نه چرته به په یو خبره کې در سره اتفاق وکړي، لیکن نه کوي. فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، نارینو ته خطاب کوي، که ته چېرته د دې ښځې نه فایده اخیستل غواړې، نو فایده ترې نه اخیستی شي په داسې حال کې چې دا کږه وي، انې سره د کوږوالي نه بیا هم ترې نه فایده اخیستی شي. وان ذهبت تقیمها، او که ته شروع شي چې یاره ته نیغې دې لره چې زه به دا ښځه سیده کم او نیغه به یې کم، نو کسرتها، دا به خامخا ته ماتې. وکسرها طلاقها، او ماتول د ښځې چې دي نو دا دې لره طلاق ورکول دي. انې وجلی خو یې نه شي، یو ورځ به وویې، بله ورځ به وویې، بله ورځ به وویې، خو چې چونکې د هغې مزاج داسې دی، فطرت یې داسې دی، نو په خپله به ترې نه یا قلاریږي، دقسې کږه به یې پرېږدي، او یا به ورله طلاق ورکړي، د کور نه به یې شړي یا به یې وجني. بس دغه د دې ماتېدل دي. زه اکثر طالبانو ته وایم چې ښځې کږې دي، نو کوږ خو ورسره تلی نه شي، ښکاره خبره ده. که ته ورسره کوږ چلیږي، نو لاره خو چونکې سیده وي عموما، نو بیا به څه کې، نو د دې سره به د مار په شان مزل کې، دا مار چې روان وي که نه، تاسو به ورته چېرته کتلي، نو دا کله داسې را تاویږي، کله نیغیږي، خو سیده یو شانته مزل نه کوي. نو دغه شانته به د ښځو سره هم کوږ مزل کې، د مار په شانته، کله به ورته سیده ځي، کله به ورته مخې ته را تاویږي، کله د دې بل طرفه. زه به هر صورت کله په نرمو باندې، په اخلاقو باندې، کله ورسره سختی کړې، کله ورته دروغ ویلي، کله ورته رښتې ویلي، بس په دې چل ول باندې به ورسره ژوند تیرې. نو بیا به
جول ښه تیریږي. که همیشه ورسره تریخ چلیدي بیا هم د کور بربادي ده، او که همیشه ورسره خوږ چلیدي نو بیا هم بربادي ده، بیا خو در باندې خپېږدي. نو داسې به کې چې کله خوږ او کله تریخ په طریقه باندې. وعنه رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة، نفرت دې نه کوي یو مسلمان سړی د مسلمان ښځې نه یا مسلمان ښځه د مسلمان سړي نه. یعنی مطلب دا دی چې یو مسلمان هم دی د بل مسلمان نه نفرت نه کوي په څه خاص وجه باندې. ولی ان کرها منها خلقا، که چرته دی د هغې په یو اخلاقو باندې خفه وي او بدې ګڼي چې دا کار پکې ښه نه دی دا کار پکې ښه نه دی، نو رضی منها آخره، نو داسې یو صفت به پکې وي چې په هغې باندې به ترې نه راضي شي. سړو ته رسول الله مبارک خطاب کوي چې که ستا په ښځه کې مثلا یو صفت بد دی نو ته داسې مه وایه چې یاره دا صفت پکې ښه نه دی او دا ښځې نه نفرت کوي او یا یې د کور نه شړې. نه، که یو صفت پکې ښه نه دی نو بل صفت به پکې ښه وي. نو مطلب دا شو چې خامخا داسې نه دي چې ګنې کږي دي ګنې هر کار یې کوږ دی. نه، څه کارونه پکې ښه هم شته، څه صفات پکې ښه هم شته. یا بې اخلاق ښه وي، خوش اخلاقه به وي، خو اکثر چې کومه ښځه داسې وي چې هغه اخلاقي وي نو بیا نورو کارونو کې ناراسته ډېره وي، خدمت د میلمه کې ناراسته وي، یا داسې وي چې اخلي پخلي کې کمزوري وي او د بچو په تربیت کې کمزوري وي، بس بې پروا د بچو نه ګرځي، که د چا کپړې څښاوي او که د چا کډې راوتې او که څه خبره به هم ترې نه وي. او بعضې ښځې داسې وي چې هغه بد اخلاقه وي، ګورېږي را ګورېږي خو ډېره خاوند ته هم قار قور کوي، خو چې هلته وګوري نو بچو تربیت په ښې طریقې سره کوي، خدمت په ښې طریقې سره کوي، یو څه صفت خو به پکې خامخا وي. بعضې ښځې داسې وي چې هغه بد اخلاقه هم وي مثلا، خو هغه د خاوند د مال حفاظت ښه کوي، چې لږې روپۍ هم خاوند کور ته راوړي نو دی ورله ساتي، که معمولي شی کور ته راوړي نو دی ډېر په طریقه باندې استعمال کوي. او بعضې ښځې داسې وي چې هغه بې پروا وي، خاوند به په دړو دړو شی کور ته راوړي، په کور کې به ورکېږي. نو مطلب دا شو چې صفات پکې مختلف وي، نو څه به پکې ښه وي څه به قاعده وي. نو که خیر دی یو بیکاره صفت ستا مخې ته رالی نو ته ګزاره وکړه، هغه بل صفت یې ځان ته رایاد کړه چې کوم ښه صفت دی. وعنه رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لولا بنو اسرائیل، که چرته بني اسرائیل نه وی لم یخنز اللحم، نو وخه به چرته نه وی بدبوداره شوی او څښا شوي. په یو میدان کې اوسېدل بني اسرائیل، خوراک څښاک هېڅ یې هم نه و. نو موسی علیه السلام دعا وکړه، الله رب العزت ورته من او سلوا ورکړه. تاسو به قرآن کې ویلي، نو هغه من او سلوا به دی تر راتله ټیم په ټیم باندې، خو دی ته حکم دا و چې بس کم ټیم کې خوراک راشي بس خورئ، نور ترې نه پاڅېږئ، ځان سره به جمع کوئ، نو شاپرو ماپرو کې په لوښو کې به نه اچوئ، ځکه چې تاسو ته خو هر ټیم تازه تازه راځي، نو څه ضرورت دی. نو دې ظالمانو سره د دې نه چې د الله د طرف نه به ورته ټیم په ټیم تازه خوراک راتلو، خو بیا هم عقیدې دومره کمزورې وي چې هر ټیم بیا خوراک په لوښي کې واچو چې یاره که چېرته سبا را نه شي مثلا نو بیا به سبا دا وخورمه، که چېرته مازدیګر را نه شي مازدیګر به وخورمه. نو په هغې وجې نه بیا چې کله لوښي کې ویوړه ایسته به ترېنه څښا شو. نو دا د خوراک څښا کېدل او بدبوداره کېدل د هغه وخت نه شروع شوي دي. ولولا حوا، او که چرته حوا علیه السلام نه وی لم تخن انثى زوجها الدهر، نو ښځې به چرته هم د خاوند سره خیانت نه وی کړی الدهر ټوله زمانه. اوس حوا علیه السلام د آدم علیه السلام سره څه خیانت کړی دی؟ نو داسې خیانت یې ورسره نه دی کړی لکه څنګه چې په امانت کې خیانت کیږي، بلکې مطلب دا دی چې کله شیطان هغه آدم علیه السلام ته ترغیب ورکو چې دا ونه وخوره نو تا نه به فرشته جوړ شي مثلا، یا به ته همیشه دپاره په جنت کې اوسېږي. نو آدم علیه السلام ویله لکه نه خورم زه ورک شه، وایي زه الله رب العزت د دې نه منع کړی یم. نو حوا علیه السلام ورته ویل چې مړ دا څه خبره ده، ته خو چې منع کړی وې هغه بوټی خو هغه ځای کې و، څه دلته خو نه و، اوس خو دا بل بوټی دی، نو ویې خوره ته یې وخوره زه به یې وخورمه، یا به رانه سمې فرشتې جوړې شي او یا به په جنت کې همیشه اوسېږو. نو بار بار حوا علیه السلام ورته ترغیب ورکو، ایستې په آدم علیه السلام باندې هغه بوټی وخوړلو. نو دقه خیانت شلو ښه. نو دقه شان اکثر ښځې د خاوندانو سره داسې کوي. وعن عبد الله بن زمعة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد احدكم امرأته، یو سړی دی نوی ښځو لره
جلد العبد پشانته د والو د غلام. یعنی داسې دی نه کوي لکه څنګه چې یو غلام او نوکر ته سړی سزا ورکوي دغه شان سزا خپلې ښځې ته ورکړي چې چوکه او ډانګې پسې راوالي او غربه غربه پرې راباندې کړي. ثم یجامعها فی آخر اليوم، بیا ممکنه ده چې دی د هغې سره بیرته یو ځای کېږي، جما ورسره کوي په آخر د ورځې کې، چې مطلب دا دی چې د ورځې پرې راباندې کړي او بیا د شپې ورسره یو ځای سملي، یا دارنګې د ورځې په اول کې وي او بیا د ورځې په آخر کې ورسره جما کړي. وفي روایت یعمد احدکم، قص کوي یو کس په تاسو کې فیجلد امراته جلد العبد، وی خپلې ښځې لره په شانته د والو د غلام، فلعله یزاجعها، نو کیدای شي چې دی ورسره سملي فی آخر یومه. ثم وعظهم برسول الله مبارک وعظ او نصیحت وکړو فی ضحکهم من الزرتة، د خندا کولو د دینه، من الزرتة د تیزنا، چې یو بل پورې خندا مه کوئ چې څوک تیز واچوي هوا ترې نه لاړه شي په مجلس کې، نو دې پورې مه خاندئ. فقال ولې لما یضحک احدکم مما یفعلو، ولې تاسو کې یو کس په داسې کار پورې خندا کوي چې هغه په خپله باندې کوي، نو چې یو کار په خپله باندې کوي نو په بل پورې ولې خاندي. او ممکنه ده داسې واقعات مخې ته راغلي په یو مجلس کې یو هلک ډېره خندا شروع کړه، ویل بېچا چا نه هوا لاړو بي دی او پلانې دی، خو ډېرې خندلې، خو چې لږ ساعتو شي یو ټرت یې وکړو، نو هغه مخکې به یا څه رښتیا یا به دروغ یا به د چا، خو د ده نه په ښکاره باندې لاړه، نو ټول ملګرو واورېدلو، نو بیا بېرته دې کچه شو. نو نبی علیه السلام فرمایي چې یو کار تاسو په خپله باندې کوئ دا خو هر انسان داسې دی چې د ده په خېټه کې هوا جوړیږي، دا کوم خوراکونه چې کوي ډوډۍ خوري چیس کوي یا څه کوي یا څه کوي، د دې نه خامخا ګیس پیدا کېږي، کلمو کې ګرځي را ګرځي. نو هر انسان عاجزه دی که یو انسان ته څه داسې مسله راشي نو په کار ده چې نور ملګري پې باندې ځان ناغرضه کړي چې مونږ خو اډو د څه نه خبر نه یې، نم څه اورېدلي دي، خندا دې ورپورې نه کړي. وعن عائشة رضی الله تعالی عنها قالت كنت العب بالبنات، ما بلوبې کولې په ګوډیانو باندې عند النبي صلی الله علیه وسلم، د رسول الله مبارک په کور کې، یعنې زه د نبی علیه السلام کور ته راواده شوي وم او د هغه نبی علیه السلام په کور کې به ما په ګوډیانو باندې لوبې کولې. وکان لی صواحب یلعبن معي، زما ملګري وي امزولې مې وي چې ما سره به لوبې کولې. فکان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا دخل، کله به چې رسول الله مبارک زما کور ته رالی، نو ینقمعن منه، دا ملګري زما چې کومې همزولې وي دا به د نبی علیه السلام نه پټېدلې، ځکه چې نبی علیه السلام به ولیدو زر به پاڅېدلې ډډې را ډډې ته به شي، نو فیسربهن الیه، نبی علیه السلام به بیرته دا ما ته رالیږلې، فیلعبن معي، نو ما سره به یې لوبې کولې. یعنې هغوی به د نبی علیه السلام د وجې نه چې یاره د دې خو خاوند رالی پا بسېدلې اخوا دې خوا به شي پټې به شوي، نبی علیه السلام به ورته راځئ به چې لوبې ورسره وکئ مه ځئ، نو بیرته به یې ما خوا ته راولېږلې. یعنې د لوبو نه به یې ځان نه منع کولم. نو د دې وجې نه دا ګوډیانې چې کومې دي د دې خطو متو نه چې خلک سازی نو جنکۍ، نو دا جایز دي، ښه دا که په کور کې پرتې وي څه ګناه پې باندې نشته، دې ته دا بوتان موتان دا نه ویلی کېږي. البته دا کم چې دا پلسټکي راځي نو د پلسټکي په باره کې هم بعضې فقها لږه نرمي کوي، خو اکثر فتاو لیکلي دي چې دا پلسټکي چې دي دا جایز نه دي، خو بیا هم د کپړې نه چې کومې جوړې شوي د کپړې نه نو دا خو بالکل جایز دي چې د هر چا په کور کې وي، سمنه پکې نشته. بیا خاص کر د جینکو د پاره د دې یو فایده ده، هغه داسې چې دی پاره یعنی مستقبل د ژوند د خپل بچی پیدا کیږي، نو دا د دې سره چې دا لوبې موبې کوي نو په دې سره دی د کور د معاشرت طریقې زده کوي چې کور کې ژوند تیرول څنګه وي او د بچو تربیت کول څنګه وي وغیره، په دقیقه باندې زده کیږي. وعنها رضی الله تعالی عنها قالت والله لقد رأيت النبي صلی الله علیه وسلم، بشک زه وینم نبی علیه السلام لره اني وسم زمان په ذهن کې هغه نقشه پرته ده، یقوم علی باب حجرتي، چې رسول الله مبارک به زما د کور په دروازه باندې ودرېدو، والحبشة او حبش چې یلعبون بالحراب، دی به لوبې کولې په برچو باندې، فی المسجد په دې جومات کې. یعنې هغه وخت کې به داسې وه چې تیراندازي به کوله دي صحابه کرامو، نو د جنگ د جهاد ټریلنګ دی کاو، نو په هغې کې مختلف شیزونه استعمالیږي، توره پکې استعمالیږي، ډال پکې استعمالیږي، وړه چاړه چې برچه ورته ویلی کېږي دا پکې استعمالیږي، او دارنګې نیزه پکې استعمالیږي، لینده پکې استعمالیږي. نو دوی به په دې باندې لوبې کولې، دا چلونه ملونه به زده کول په خپل منځ کې، نو اکثر به دا حبشو کولې او هغه تورې داسې غټ غټه مې د دې وجودونو نه په المسجد په جومات کې به کولې، یا د دې جومات سره جوخته د دې دپاره یو چبوتره غونته کې جوړه شوې وه په هغې کې به کولې، خو دا چونکې د نبي علیه السلام کور دې ته نږدې و
نو دا فرمای نبی علیہ السلام به په دې وره کې ولاړو ورسول الله یسترنی بردائی او نبی علیہ السلام به زه پټولم په صادر کې یعنی زه به نبی علیہ السلام پسې شاته ودرېدم او نبی علیہ السلام به دا لاسونه داسې خواره کړه نو زه به په صادر پسې پناه ولاړم لانظر الی لعبهم چې زه وګورم د هغې دې لوبو ته بین اذنه و عاتقه او ما به کتل دی ته د نبی علیہ السلام د دې غوږونو د دې اوږو په منځ کې یعنی دا لاس به داسې اوچت ایښی ما دپاره به په دې کې یو سورې کړی نو په دې کې به ورته ما کتلې ثم يقوم من اجلي بیا به نبی علیہ السلام زما د وجه ولاړو حتی اكون انا التي انصرفو تر دې چې زه به ترې را واپس شم یعنی چې زه به کله ستړي شوم او واپس به شوم نو بیا به نبی علیہ السلام هم روان شو خو چې زه به نوم واپس شوي زه به نوم ستړي شوي نو نبی علیہ السلام به ما ته داسې نه ویل چې بس دی زه ستړی شوم یا څه نو فقدروا قدر الجاریة نو تاسو اندازه ولګوئ د یو جینۍ الحدیثة السن چې دا کم عمر وي او الحریصة علی اللهو او د لوبو سره ډیر شوق وي نو تاسو د دې اندازه ولګوئ چې دا به څومره ډیر ټیم ودرېږي نو زه وایم چې 4-5 غنټې ودرې کنه هماغه نه ستړی کېږي او نه بس کوي نو نبی علیہ السلام به څومره ستړی کېدو خو د دې وجه نه چې دا زما بیبي ده نو ورته به ولاړو وعنها رضی الله تعالی عنها قالت قال لي رسول الله صلی الله علیه وسلم انی لا اعلم بشک ز پویګما اذا كنت عني راضیه کله چې ته زمانه خوشاله وي نبی علیہ السلام ما ته ویل چې کله ته مانه خوشاله یم ما ته پته لګي و اذا كنت علی غضبی او چې کله ته ما ته غصه یم ما ته پته لګي فقلت ما ورته چې من اين تعرف ته د کم ځای نه پیژنې من اين تعرف ذلك دا ته د کم ځای نه پیژنې ان تا ته څنګه پته لګي چې زه خپایم په قار یم او یا زه خوشاله فقال اذا كنت عني راضیه کله چې ته زمانه راضی او خوشاله فانک تقولی نو بیا چې ته کله ما سره خبرې اترې کې نو داسې وي لا ورب محمد نه داسې نه ده زما د په رب د محمد باندې قسم وي چې کله خوشاله نو بیا ما یادې ورب محمد الله اکبر خو اذا كنت علی غضب او چې کله ته زمانه غصې خپای رانه او ما ته غصې نو قلت بیا ته داسې وي لا ورب ابراهیم یعنی زما نوم بیا نه یادې او رب ابراهیم وي نو ما ته پته لګي چې اوس دا ما نه خپه ده قالت داوی قلت ما ورته ویل اجل والله یا رسول الله ما اهجر الا اسمک بالکل دا خبره ستا صحیح ده خو ګورې دا یاد ولره چې زه صرف ستا نوم پرېږدم چې ستا په ځای د ابراهیم علیه السلام نوم اخلمه خو نور ستا محبت او ستا عظمت زما په زړه کې کمیږي نه ستا چې زما په زړه کې کم مقام دی هغه کمیږي نه وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعا الرجل امراته الى فراشه کله چې سړی خپل ښځه راوغواړي بسترې ته چې زما کټ ته راشه زما بسترې ته راشه فابت او دا انکار وکړي فبات غضبانه او سړی شپه تېره کړي په غوسه کې نو که شپه تېره کړي که نیمه تېره کړي که هر څومره تېره کړي خو چې دا سړی خفه وي او ښځې خوا ته رانشي لعنت هل ملائکتو فرشتي پې باندې لعنت وي حتی تصبح تر دې چې سبا شي یعنې تر سحره پورې پې فرشتي لعنت وي خو که سحر کې بیا دا ښځه دا خاون راضي نه کړي او خوشحاله نه کړي نو د ورځې هم پې فرشتې لعنت وي که سبا یې راضي نه کړي سبا هم پې لعنت وي که بله ورځ یې راضي نه کړي بله ورځ هم پې باندې لعنت وي تر څو پورې چې د ښځې د خاون نه معافي نه غوښتې او خاون یې راضي کړی خوشحاله کړی نه وفي رواية لهما قال والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امراته الى فراشه يوصلي خزر او غل خپل بسترې ته فتاب عليه او دا په باندې انکار وکي الا كان الذي في السماء مگر غزاد چې په اسمان کې دین الله رب العزت ساخطا عليها اغت نخپوي غوسوي حتى يرضى عنها تر دې چې دا خاوند د خزنه راضي شي وعن اسماء رضي الله تعالى عنها ان امراه قالت يا رسول الله ان لي ذره زما یو بن فهل علي جناح ان تشبعت من زوجي چې زما یو بنده نو زما به ګناه کیږي چې زه منسوب کوم ځان ته داسې یو شی د خاوند د طرف نه غیر الذي يعطيني په غیر د هغې نه چې کوم ما ته خاوند راکړی دی یعنې که زه د دې بند په مخ کې دا ویم چې یاره دا ما ته خاوند راوړی دی او یو شی ما ته خاوند نه وي راوړی نو په دې خو به زه نه ګناهګارېږم فقال نبی علیہ السلام فرمایل المتشبع بما لم يعطى هغه سړی چې یو شی ورته ورکړی شوی نه او دی منسوب کوي ځان ته او په دروغو باندې وایي چې دا ماله پلاني راکړی دی کلابس صوبې زورین نو داسې دی لکه د دروغو جامې چې اغوستې وي عموما په دې کورونو کې چې کله یو خو داسې وي چې بني وي که نه نو بني
اسې دا ظاهري یوې بلې ته چې یاره زما سره د خاوند مینه ډېره ده، دا بله وایي زما سره د خاوند مینه ډېره ده. نو که چېرته د پلار د کور نه هم څه شی راوړي نو وایي دا راله خاوند راوړی، بس دا یې راله پټ راوړی د دې بلې نه. نو اسې نورو ښځو ته وایي چې دا یې واوري او پرې لږه خفه شي. نو دام دروغ دي، ځان ته منسوب کوي. او اکثر یا چې بنې نه په دې شریکو کورونو کې دا نورې زنانه وي، ورونه په خپل منځ کې شریک وي، د هغې ښځې وي. نو یو ښځه چې خاوند وله جامې راوړي او دلته خو یې خاوند سټلي که نه کور کې خرچه نه کوي او ښځې له جامې هر څه راوړي، نو بیا هغه ښځه چې د پلار که لاړه شي نو هلته ورله جامې کوي. بیا چې راشي وایي دا مې راله رور واخیستې او دا مې راله پلار واخیستې او دا مې راله پلاني واخیستې. نو هغه د خاوند راوړې جوړه یا پلار ته منسوب کوي یا ورور ته منسوب کوي، نو دا ټول ګناه ده. وعن انس رضی الله تعالی عنه قال آل رسول الله صلی الله علیه وسلم من نسائه، قسم کړو رسول الله مبارک د خپل ښځو نه شهرن یو میش پورې، وکانت انفکت رجله، په دغه وخت کې چې د رسول الله مبارک هغه خپم ختې وه، د خپه کله تاو راتاو شي که نه دا اډو کې داسې دړ وکړي موږ وایي خپې وختله. نو دغه انفکت معنا دا ده چې خپې ښویېدلې وه او دړ پکې پیدا شوی. فاقام فی مشربة، نو نبی علیه السلام کېناستو په هغه کمره کې د اوبو په ځای کې 29 لیلة، یو کم 10 شپې، ثم نزل بیا راکوشو. فقالو د ښځو ورته یا رسول الله الیت شهرا، تا خو یو میاشت قسم کړی او دا خو یو کم 13مه ورځ ده. یعنې د ښځو باندې د نبی علیه السلام دا جدایي دومره ګرانه وه چې ټولو ته پته وه چې نن یو کم 13مه شپه ده په دغه ځای کې. ناغي ویل د الله نبی تا خو یو میاشت یاده کړې وه او یو کم 10 ورځې دې تېرې کړې. فقال نبی علیه السلام فرمیل ان شهر یکون 29، دا میاشت د یو کم 10 ده. وعن جابر رضی الله تعالی عنه قال دخل ابو بکر یستأذن علی رسول الله صلی الله علیه وسلم، ابو بکر صدیق رالی رسول الله مبارک خواته د تلو اجازت غوښتلو. فوجد الناس جلوسا، نو خلک یې وکتل چې بار ناست دی ببابه په دروازه د نبی علیه السلام. لم یؤذن لاحد منهم، هیچ چاته مې اجازت نه میلاوي د ټول بار ناستو. نبی علیه السلام چاته د دننه تو اجازت نه ورکاو. قال فاذن لابي بکر، نو ابو بکر صدیق ته اجازت میلاو شو. فدخل هغه لاړې د نبی علیه السلام خواله. ثم اقبل عمر فاستأذن، بیا عمر صاحب رالی هغه اجازت غوښتو. فاذن له هغه ته اجازت ورکړو. فوجد النبي صلی الله علیه وسلم جالسا حوله نساؤه، نبی علیه السلام ناست او ښځې ته نه چاپېره ناستې دي. واجما ساکتا، داسې په غم کې چپ خاموش ټولې ناست. فقال نو عمر سے فرمای لاقولن شیئا ازهق النبي صلی الله، یو داسې خبره کوم چې دا نبی علیه السلام لږ وخندوم، ځکه نبی علیه السلام به چې کله داسې خفه ناستو نو هغه ته الله دومره رعب ورکړی چې څوک به مخکې ګړېدی نه شو. نو زه داسې یو خبره کوم چې نبی علیه السلام لږ وګړم. فقال یا رسول الله لو رأیت بنت خارجه، ازما ښځه نه د خپله ښځه ورته یادی بنت خارجه، سألتني النفقه، ما نه څه خرچه غوښتله زیتی چې هغه زما د وس نه بار وه. فقمت الیها، نو ورپاڅېدم. فوجعت عنقها، دا څټ مې ورله داسې توکو، دا څټ مې ورله ووالو. یعنې پیسې رانه غوښتلې ډېرې او ما سره نه وي او ورته په قار شومه، دا څټ مې ورله ووالو یا مې ورله توک. فضحك رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی علیه السلام وخندل. وقال هن حولي کما ترى، دا وګوره دا مانم چې چاپېره ناستې دي، خو دقه راته وایي که نه چې زمونږ دا خرچه لږه سیواک. او هغې اجزانو ته هم ګناه نه وه. انتهایی د فقر او د غریبۍ وخت به یې تېراو، میاشت 2 میاشتې به په کور کې ترکاري ډوډۍ نه پخېده. نو فقر او د غریبۍ وخت یې تېراو. خو چې کله خیبر فتح شو نو د هغې سره د مسلمانانو لاس ته دومره مال رالی چې ټول مسلمانان مالداره شو. بیا به په ټولو کورونو کې ښایسته ښایسته خوراکونه، ښایسته ښایسته کپړې زنانو اچولې او د دوی کورونو کې همدقه کمزوري وه. نو دی نبی علیه السلام ته وویل چې خیر دی زموږ دا خرچه هم لږه سیوا که. نبی علیه السلام ته نه خفه شو. نو ویل دا ښځې یې زمانه چاپېره ناستې، تاسو یې وینئ. یسألني النفقه، دیم زمانه د نفقې سوال کوي، یعنې ډېر خرچه رانه غواړي. نفقه خو به خرچه خو به نبي علیه السلام ورکوله، خو ویل زمانه ډېره خرچه غواړي. فقام ابو بکر الی عایشه یجع عنقها، عمر سے پاڅېد ابو بکر صدیق رضی الله عنه خپلې لور عایشه رضی الله عنها ته، بس هغې یې په دې څټ باندې زورونه کول، داسې څټ یې ورله تاوول، زور یې ورله ورکاو، خوږول. وقام عمر الى حفصه، عمر سے پاڅېد خپلې لور حفصې ته، یجع عنقها چې هغې یې څټ والو. کلاهما یقولان، دواړو ورته ویل تسألین رسول الله ما لیس عنده، تاسو د نبی علیه السلام نه داسې شی غواړئ چې هغه ورسره نشته. فقلنا موږ ویلي والله لا نسأل رسول الله صلی الله علیه وسلم
قسم په الله چې موږ به د رسول الله مبارک نه څه شی نه غواړو شیئا ابدا لیس عنده چې د هغه سره نه. ثم اعتزلهن شهرا بیا نبی علیه السلام د دې نه یو میاشت پورې جدا شو او 29 یو کم دیر شپې. ثم نزلت هذه الآية بيد آیت نازل شو یا ایها النبي قل لازواجك حتى بلغ للمحسنات منكن اجرا عظیما. د دې آیت مقصد دا دی چې ته د خپل ښځو ته ووایه چې تاسو دنیا کې غرض او دنیا غواړئ نو پیغمبر به درله طلاق درکړي او زه د مالدارانو سره ودونه وکړئ په دنیا کې مزې کوئ. خو که تاسو آخرت غواړئ او الله او د الله رسول غواړئ او نو به راشئ الله او د الله د رسول سره د عاجزۍ ژوند تیروي الله به در آخرت کې ښه څه درکړي. قال فبدأ بعائشة نبی علیہ السلام راکوشو نو اولنې تپوس د عائشة رضی الله عنها نه وکړو. فقال یا عائشة اني اريد ان اعرض عليك امرا زه تا ته یو خبره کومه یو مشوره در سره کومه احب الله تعجلي فيه خو زه غواړم چې په دې خبره کې به ته جلتی نه کې ما ته به زر جواب نه راکې حتی تستشیري ابویک تر دې چې ته د خپل مور پلار سره په دې کې مشوره وکړي. قالت وما هو هغې ویل دا څه خبره ده وکړه کنه یا رسول الله. فتلا عليها الآية آیت ورته تلاوت کو چې دا د آیت دی دا نازل شوی دی ستاسو په باره کې. فقالت نو هغه ورته څه وایي افیک یا رسول الله استشیر ابویه ولې ستا په باره کې به زه د مور او پلار سره مشوره کوم چې زه ګنې دنیا وغواړم او که نبي علیه السلام وغواړم. نه بل اختار الله ورسوله بلکې زه الله او د الله رسول غواړم و دار الاخرته او زه آخرت غواړم. نبی علیہ السلام خیال داو چې دا کم عمره جنۍ ده هسې نه چې زه ورته اختیار ورکم او وایي چې بس ما آزاده کړم نو ځکه یې ورته ویل د مور پلار سره دې مشوره وکړه. دی ویل نه هېڅ ضرورت زما مشورو ته نشته زه الله او د الله رسول قبلوم. و اسألک نو بیا خو هغه د بنو خپل داسې وي که نه په زړه کې و اسألک خو زه تا نه سوال کوم الله تخبر امرأة من نسائک چې ته په خپلو ښځو کې یو ښځه مه خبروه بالذي قلت په دغه خبره چې کومه درته ما وکړه. یعنې د نورو ښځو ته دا مه وایه چې عایشې ما ته څه جواب راکړی. د دې خیال دا و که چېرته یو ښځه دوه درې پکې ازادې شي نو لږ به کمې راشي. نو قال نبی علیہ السلام لا تسألنی امرأة منهن الا اخبرتها که تپوس یې رانه وکړو ورته به یې ویم که رانې ونه کړو ورته یې نه ویم. ان الله لم یبعثني معنتا ولا متعنتا زه خو الله سرکش او زیتی کوونکی نیم را لیږلی ولکن بعثني معلما میسرا زه خو معلم را لیږلی یم اساني او سهولت پیدا کوونکی را لیږلی. وعن عائشة رضی الله تعالی عنها قالت كنت اغار على اللائي وهبن انفسهن ما به داسې سپک کتل هغه ښځو ته یعنی قار به مې ورته کېدو چې نبی علیہ السلام ته خپل ځان هبه کوي په غیر د مهر نه په غیر د څه نه. فقلت ما ویلې اتهب المرأة نفسها یو ښځه خپل ځان هبه کوي. فلما انزل الله تعالی کله چې الله رب العزت د آیت نازل کو ترجی من تشاء منهن وتؤوي الیک من تشاء که ته کومه ښځه د ځان نه جدا کې او که کومه ښځه ځان ته رانږدې کې په دې کې پتا باندې هېڅ پابندي نشته. ومن ابتغیت او که به هم ته راغواړې ممن عزلته د هغې نه چې تا لرې ایستلي د ځانه فلا جناح علیک هېڅ ګناه در باندې. قلت ما ویل ما رأى ربک زه نه وینم ستا رب لره الا یسارع فی هواک مګر ستا په خواهشاتو پوره کولو کې ډېره جلدي کوي او ډېره تادي کوي. یعنې مطلب دا دی چې ستا هر خواهش پوره کوي الله رب العزت. متفقون علیه. وحدیث جابر اتقوا الله فی النساء ذکر فی قصة حجة الوداع هغه به په هغه باب کې راشي هلته به درته ذکر